بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه نن دلته کې د غفور مارکیټ چې کوم دکانداران دي د تاج فیډریشن ملګري دغه دکانداران رالو چې په دغه دکاندارانو سره د مالک د طرف نه څه ظلم او جبر روان دی او هغه څیز چې کبیر ورځ پر ورځ باندې چې کبیر زیاتېږي. مونږه ضلعي انتظامیې ته او خصوصا بیا پولیس انتظامیې ته په دو ټوکو الفاظو کې یو خبره کوو چې مونږه قانون منو، د قانون نه بره څوک هم نشته دی، خو د قانون په اړه کې نه ظلم منو نه جبر منو. او که د مالک هم دا سوچ وي چې یاره مثال خبره دا خو دکانداران دي او راشه مثال خبره خپله چوکه ورته وښایه یا خپل ټوپک ورته وښایه راشي ورسره وکړه مننه. د دغه خلاف مونږ آخري حده پورې ځو که راځي په روز به راځي په طریقه به راځي دې دکاندار له به عزت ورکوي او د دې دکاندار چې کوم تحفظات دي دغه تحفظات به پوره کوي. د هغې نه بس مثال خبره که مخکې یو څه ځي بیا به ځي. ادروایز که په بدماشۍ باندې دلته کې هر څوک راځي که هغه انتظامیه وي او که هغه چې کوم مالک وي مونږ دغه یو سیستم تیار یو او نه دغه یو سیستم منو. زمونږ دلته کې په دې حوالې سره د بازار چې کوم مرکزي تنظیم دی تاج فیډریشن د هغوی په دې حوالې سره د ټوک الفاظ کې خپله بیانیه دا ده چې وروره مونږ یو سیستم تیار دی. مونږ قانون حوالې سره قانوني جنګ دکانداران لګیا دي خپل کوي او په قانوني توګه باندې کوي او خبره وي خو بالکل مثال خبره مونږ منو. ادروایز مونږ د چا یو قسم دغه نه ول که په دې حوالې سره زور زبردستي وشوله یا د مارکیټ د یو دکان ډیمولیشن وشو د هغې چې کوم د رواني دپاره څه راغلل پولیس انتظامیې ته مونږ خواست هم کوو په ورورولۍ هم ورته وایو او تنبیه ولې ورکوو چې د دې هر یو څیز په ګوره تاسو ذمهوار یې ځکه چې زه دا بازار چې کوم دی دروازې زه پکې یم او که دې نه وروسته زه دا بازار نه ځم نو دا ګوره ستاسو په حواله وي. نو که زمونږ په غیر موجودګۍ کې دې بازار ته څه قسم یا دې دوکانو ته څه قسم او روانې ورته مثال خبره وشو یا دوکاندار ته څه وشو د دې ټول هر یو څیز به چې کوم دی پولیس انتظامیه وي پولیس انتظامیه دې په دې حوالې سره چې کوم مالکان دي هغوی سره خپله خبره سره برابر کړي. ولې زمونږ دا نننۍ خبره دا زمونږ دلته اجلاس وشو او موږ خپل علامتي چې کوم دی خپل خفګان ښکاره کړو. د دې نه وروسته به زمونږ منظم طریقې سره دې خلاف چې کوم دی نو پوره پلانینګ وي پوره تحریک به وي احتجاجي تحریک به وي او هر حده پورې به انشاءالله چې کوم ډېره مننه. ظلم کی ضابطے ظلم کی ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کی ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کی ضابطے ہم نہیں مانتے. بے دخلی نامنظور نامنظور نامنظور. اوس لږ ساعت مخکې د کومیټې په دې جومات کې د غفور مارکیټ د هغه دکاندارانو ورسره د تاجر فیډریشن د ملګرو یو اجلاس وشو او په هغې کې دا ټول حالات واقعات دا ټوله کهاني کومه چې را روانه ده دکاندار سره ظلم دی او ذاتي دی دا ټول وشو په دې باندې غور هوز وشو او دا پکې فیصله وشوه چې دا په بازار کې هر قسمه دکاندار چې دی هغه سره چې کوم قسم ظلم کېږي څوک یې ورسره کوي هر څنګه چې ورسره کېږي په کومه طریقه چې کېږي موږ به د هغې انشاءالله مخنیوی کوو او هغې ته به کلک ولاړ یو. غفورونه دا بازار دی که په کومو دوکانونو باندې کیس دی نو کیس ته د مالک کینی که په کومو باندې جرګه کېږي جرګې ته د مالک کینی که په کومو باندې تصفیه کېږي تصفیې ته د مالک کینی د تصفیې نه د جرګې نه د عدالت نه ماورای بل هېڅ هغه د مالک موږ نه منو او د دې نه بغاوت کوو. زه هم خوشحاله که موږ مالکانو چې کوم عزت دی موږ هغه منو خو که دا مالک زما حیثیت ته تسلیم